السلام علیکم. زه منیس خان او نن د سپتمبر 14 تاریخ. تاسو اوریدلی دي اکثر وی چې د دوو کشتو سور چې هغه ډوبېږي. دغه حل اوس د پاکستان سره روان دی. زمونږ د ډیر خوږ دوست چینو کم چې په پاکستان کې په سی پیک کې او په نورو پروجیکټو کې تقریبا 45 نه 60 ارب ډالر لګولي دي او ډیر ښه پروجیکټ روان وي، خو بیا پای کې تعطل راغی او هغه داسې راغی چې کله مونږه ګواه درته په دې پی ډي ایم په اولني حکومت کې امریکای سفیر بوتلو او هغه هلته نه ویډیو جاري کړه او دغه وکړو، نو دغې نه بیا شروعات دا وشو چې چینیانو ته هم پته ولګېده چې مونږه یا ډبل گیم کوو، یا امریکندیان په چینیانو یری یا چینیان په امریکندیانو یری، نو هغې نه معاملات خرابېدو طرف ته روان شو او پای کې نور هم ډېر عوامل دي. یو خو دا ده چې دلته چاینیز کم انویسټمنټ په بجلیګرو کې کړی دی، نو د هغې پیمنټونه هم 400 اربه 600 اربه هر وخت ډیلی او مونږ یې په وخت نشو ورکولی. بیا پکې دا وه چې د سی پیک کم پروجیکټو له پیسې راځي، هغه مغوی دا ګیلمني چې په هغې پروجیکټ ونه لګي، په اخوا دېخوا ولګي یا یې مونږ په خپلو قرضو کې ورکو. درېیمه خبره پکې دا ده چې چین چې دی هغه د ریر منرل ارت منرل چې دی دا په 70% کاروبار د هغه په لاس کې دی. او اوس مونږ چې وو د چیف صاحب چې تللی و، نو امریکې صدر ټرمپ ته د منرلز دعوت ورکو او هغوی سره معاملات یې ټیک کول، نو ډیر ایشوز روان دي. د هغې نتیجه دا ده چې چین په سی پیک باندې خلک وایي چې د کار رفتار سست شوی دی او نوی پروجیکټ خو بالکل انکاري شو. 2 ورځې مخکې کو تاسو کتلي شینګای الکتریک چې کوم بکې الکتریک هغه ستا د هغې نه انکاري شو. بیا ML1 یو پروجیکټ دی چې کراچۍ نه د پیښوره پورې د ټرین یو پټۍ لاین بچاوي، هغه د 8 ارب ډالر پروجیکټ دی، دا هغې نه هم ټوټل انکاري شو. زمونږ آرمي چیف صاحب لاړو، بیا آرمي چیف صاحب او وزیر اعظم یو ځای لاړل، بیا اوس صدر زرداری او بلاول هم 10 ورځو په دوره باندې چین ته روان دي. نو دا ټول معاملات داسې دي چې چین ته پته ولګېده چې دوی د دوو کشتو سواره دي، نو په دې وجه باندې او څه بیا زمونږ د نااهلي ده د بیوروکراسي هغه مسلې دي چې پروجیکټو کې ډېر ډیلی راولي. څه دلته کې چین انجینیر چې دی چاینیز انجینیر په هغې باندې حملې کیږي، دهشتګردي ده، امن و امان صورتحال ډیر خراب دی. چین بار بار ورته وایي چې دوی له مونږه مشترکه فورس جوړ کړو د چین او پاکستان او د دوی حفاظت کوي، دا نه پاکستان انکاري دي. نو دا ټول عوامل چې وکړي، نو د چین سره زمونږ حالات چې دي هغه ورځ ته ورځ سرمهرې ته ځي. دفاعي ضرورتونه مونږ د یو بل پوره کوو، هغې کې څه شک نشته، خو نور کاروباري معاملاتو کې چین چې دی هغوی غالبا چې لاس کمزوري کړی دی. اوس پکې یو بل کار دی، ته اندازه وکړه، مونږ وایو چې چین زمونږ ډېر ښه دوست دی. چین د 15 سپتمبر نه د دنیا 48 ملکونو ته ویزا فری اکسس ورکوي. د هغوی 48 ملکونو شهریان به چین ته بغیر ویزې ځي او په دې کې هغه ملک نه دی شامل کم چې دا دعوه ده چې د چین سره زمونږ دوستانه چې دا شهد سے میټی ده، همالیا سے اونچا ده او سمندر سے گہری ده. په دغې نه باوجود پاکستان پکې نه دی شامل، پاکستان د سره په دغې ملکونو کې شامل کړی نه دی. بل امریکې ته چې کوم مونږ بلوز یو میمورنډم اف انډرسټینډینګ کړی دی، MOU ورته وي، دې ته مفاهمتي یاداشت وي، داسې اګریمنټ نه دی، دا یو دغه دی چې یاره مستقبل کې به ما ورته دا کاروبار یو ځای شروع کولی شو. هغه چې د کمې کمپنۍ سره کړی ده، نو اوس ماهرین وایي چې د هغې کمپنۍ خپل سالانه کاروبار چې دی 7 میلیون ډالر دی، لکه 70 لاک ډالر کاروبار کوي. او موږ د خپل مشرانو د امریکې د دورې نه پس دا تاثر و چې هغه زمونږ د امریکې سره دا ډیل وشي، نو د کال به 15-20 ارب ډالر راځي او مونږ به د IMF د قرض نه ځان خلاص کړو. نو چې د یو کمپنۍ خپل کاروبار د 70 لاک ډالر دی، به مونږ له 15 ارب ډالر د کم ځای نه راکوي. خو دا ټول مسلې چې دي، نو دا
د یو بل ته پوزیشن جوړول دي. پاکستان کې مصیبت دی چې حکومتونه د عوامو نماینده نه وي، نو داسې فیصلې چې کوي او هغې ته د عوامو حمایت نه وي حاصل، نو هغه ملکونه هم بیا په هغې باندې ډېر زیات تشویش اظهار کوي. بندو کمرو فیصلې پاکستان ته چرم فایده نه ده ورکړې، همیشه نقصان ورکړی، او کمې فیصلې چې د پارلیمنت نه بالا وشي، د عوامو د نمایندګانو یا د عوامو خواهشات پکې نه شامل، د هغې فایده پاکستان ته کم او نقصان ډیري او نورو ملکونو ته فایدي. اوس هم کو د معدنیاتو د فیصلې چې کوم په 18 ترمیم کې د اختیار د صوبو سره دی، دا د صوبو نه بغیر د اجازت نه کوي، نو د دې نقصان به ډیر یو فایده به نه وي، ځکه چې هغه علاقو کې دهشتګردي ده، بدامني ده، امن و امان صورتحال ډیر خراب دی، نو دغه انویسټر چې راځي دوی به دلته څه کار وکړي. الله دې په پاکستان خپل رحم فضل وکړي. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.